أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر نخوخي الله تعالى الجهر بالسوء تلفظ بالسوء من القول فاغا ناروا د خبرنا ناروا د خبرنا څه شي دی کفر دی او شرک دی تلفظ جهر معنا تلفظ نخوخي الله تعالى تلفظ کول بالسوء من القول فهغه ناروا د خبرنا یا کفر او شرک دی الا من ظلم مگر خبره د هغه چا ظلما چې په هغه باندې ظلم وکړی شو نو هغه د په زور باندې د حاکم او د بادشاه د وړاندې خپل خبره وکړي وکان الله دی الله تعالی سمیع علیما اوریدونکې خبردار ان تبدو خیرا او تخفو که تاسو ښکارا کوئ نیکي او تخفو یې پټه کوئ او تعفو عن سوء او یا تاسو معافي کوئ عن سوء د یو بدای نه د یو ظلم فإن الله پس بشک الله تعالی کان عفوا دے معافی کوونکې قدیرا او د قدرتونو مالک ذات دی ان الذين بشک کسان یکفرون بالله ورسوله چې انکار کوي د الله نه او د الله ر پیغمبرانو نه ويريدون ان يفرقوا او دی غواړي ان يفرقوا بين الله ورسوله چې جدایي راولي په د الله تعالی او د پیغمبرانو د الله تعالی کې ويقولون او دی وای نؤمن ببعض من خو ایمان لرو په بعض کتاب په بعض باندې ونکفر ببعض او انکار کو په بعض باندې د الله او د الله ر پیغمبرانو منځ کې جدایي راولي او سوی وی الله منو پیغمبران نه منو یا وی پیغمبران منو الله نه منو نعوذ بالله یا وی دا پیغمبر منو دا نه منو ويريدون او دی دا اراده لري ان يتخذوا بين ذلك سبيلا چې اونې سي په میاند دي کې یو برلار اولئک دا کسان چې هم الکافرون حق دي کافر دي یقینا واعتدنا من تیار کړل دي للکافرین د پاره کافرانو عذاب مهینا عذاب د ذلت آمیز والذین آمنوا بالله یا کسان چې ایمان لرل په الله باندې او رسول د الله په پیغمبرانو ولم يفرقوا بين احد منهم او جدائی نه راولي په میاند یو د دي کې اولئک دا کسان سوف یؤتیهم اجورهم زرد چې وربکه الله دي ته اجرونه داغي وکان الله غفور رحیم او دی الله تعالی بهون کې مهربان یسالک اهل الكتاب تپوس کې استان اهل کتاب ان تنزل علیهم دا چې نازل کې تپ دی باندې کتاب من السماء یو کتاب د اسمان دی دا غواړي اهل کتاب يهود نصارا چې ته یو کتاب یعنی لیکل شوی دی تراوړي لکه څنګه تورات شریف راوړل موسی علیہ السلام فقط سالو دا اهل کتاب دا غواړي ستانه دې خبره تاسو کوي چې موږ له یو کتاب راوړی چې ټول لیکل شوی نه لا ایمان ورو فقط سالو یقینا دي تاسو نه کړیو د موسی علیہ السلام نه اکبر من ذالک غټ د دینه هغه داوا فقالو دی وی ارنا الله او خیا مونږ ته الله تعالی جهرتن خارا فاخذتهم الصاعقه نو اونې ول دی لره هغه تیز आवाज تند د اسمان نه په الله تعالی را نازل ک به ظلم په سبب د ظلم د دې سره ظلم زو کفر او شرک الله نه فرمانی و نو صاعقه دو معنی دي تیز आवाज تندر داسې او आवाज په آسمان د طرف نو شو فرشتے پیو او یادا النار نازلا من السماء الله تعالی په ور راخته هغه صاعقه ثم اتخذوا العجل نبيادي اني وسخيلرا من بعد ما سخيلرا په خدای سره من بعد ما جاءتهم البينات پس داغه چراغلی دي تواضح دلائل فعفونا عن ذلك نمنګه معافي وکړه دي داغه نه واتینا موسی او ورکړو موږ موسی عليه السلام د سلطان مبین دلیل ښکارا